بسم الله الرحمن الرحيم. وكيدي مرفوعات خلاصيتها انگلیس بول نمبر منگ د مرفوع تعریف کړو چې مرفوعات د مرفوع جمع ده او هغه اسم تویل کیږي چا باندې چې علامه د رفع راغلی هغه اسم تویل کیږي چې رفع پر راغلی د لغوي معنی ده. اصطلاحي تعریف هو مشتمل على علم الفاعليه هغه اسم تویل کیږي چې مشتمل وي په علامه د فاعلیت باندې او موږ ویلي علامه د فاعلیت کله رفع او کله ووي او کله الف وي او کله تقدیریم وي. به بیان د فاعل شروع شوی نولم د فاعل تعریف کړو به ول پنځه قواعد بیان کړي وغک شی وتا د فاعل په تعریف کې سلور اجزا هغه اسم تویل کیږي چې مخکې تر نه فعل یا شبه فعل وي دوا او دغه فعل او د شبه فعل اسناد دغه اسم تشوي درې او على طريقه قيامه به على جهه قيامه به دا څلورم قیدو په دې طریقه باندې چې دغه فعل شبه فعل به قائم وي د اسم پورې یعنی معلومه صيغه به وي یا به شبه فعل داسې شبه فعل وي چې د معلوم فعل نه مشتق وي. بم د قواعد بیان شروع کړو پنځه قاعده ویلې وي غوږ دې کنه. اول نمبر اصل دا ان يلي الفعل چې فاعل به فعل سره نږدې وي اصل او راجح دا او دویمه قاعده هم دا ویلي و چې څلور زینو کې تقدیم د فاعل وجوبي دی او څلور زینو کې تاخير وجوبي دی. اول هغه څلور زین چې هغه کې تقدیم د فاعل وجوبي دی نو کله چې اعراب لفظي منتفي وي لفظي اعراب نه موجود و اذا انتفى الاعراب لفظا قرینه هم نه موجوده نو تقدیم د فاعل وجوبي دی. ضرب موسی عیسی او دویم نمبر کله چې فاعل ضمیر متصل وي او دریم نمبر کله چې مفعول د فاعل چې پس د الا نه او څلورم نمبر پس د معنی د الا نه واقع وي مفعول یادوما نو بده څلور زینو کې تقدیم د فاعل وجوبي دی. مثالونه وایو کنه پیږي به ضربتك دا دویم مثال شوالم ویلو د دریم مثال ما ضرب زید الا عمرا او د څلورم مثال انما ضرب زید عمرا. څلور زینو کې تقدیم د مفعول وجوبي دی تاخير د فاعل وجوبي دی. اول کله چې ضمیر د مفعول فاعل پورې متصل وي فاعل پورې وإذ ابتلى ابراهيم ربه او دویم نمبر کله چې فاعل پس د الا نه واقع وي ما ضرب عمرا الا زید او دریم کله چې پس د معنی د الا نه واقع وي ما انما ضرب عمرا زید او څلورم نمبر کله چې د فعل سره ضمیر د مفعول متصل وي او فاعل وهو غیر متصل فاعل غیر متصل وي نو بدی زین کې وجب تاخيره تاخير د فاعل شری د وجوبي دی. کچری زب په الفاظ کې خطا کېدل ماته وایي کله کله فاعل به مفعول وایي وغیرہ رسې بدی باندې دو قاعده درېمه قاعده کې د حذف جوازي بیانو نو کله کله فعل حذفيږي جوازن د بالي چې کله صرف قرینه موجوده وي صد مسد محذوف او قائم مقام د محذوف فعل نه موجود. او دې لپاره دو مثالونه کې صاحب د کافی ذکر کړیو لکه وسړی تانه د بوسو کې من قامت او د جواب کې وي زید یعنی قام نو فعل حذف شو حذف جوازي سره قائم مقام نشتا. اول مثال ولا بشیر کې راوړیو څنګه دی ومختبط مما تتيح الطوائح مخکې دې څنګه ليبقى يزيد ضارع
برحال مخکې راځي. څلورم نمبر کله فعل حسبي کې بحسب وجوبي سره د الا چې بحذف معنی قرینه موجود وي او په تعین د محذوب هم قرینه موجود وي او د محذوب د بار قائم مقام او صد مسد هم موجود وي. لك وإن أحد من المشركين استجارك وإن استجارك حذف ده قرینم بشتره ان د پیسم داخل شوه صد مسد مشته اخیره کې تفسیر راغله کنه. پنځم نمبر قاعده چې وا اگر تنازع الفعلین بیانو نو قاعده خلاصه دا وا کله چې په یو معمول کې دوا عاملین د عمل تقاضا وکړي نو څه حکم وي. نو بده کې موږ پنځه مباحث بیان کړیو. اول نمبر هم تعریف کړو. تعریف بداو کله چې کم از کم دوا عاملان شدت تقاضا وکړي په یو معمول کې د عمل کولو او معمول هم صلاحیت لري چې د هر یو د لپاره معمول واقع شي. هغه معمول چې د دوړو نه پس واقع وي. کم از کم دوا عاملان شدت تقاضا د عمل وکي په یو اسم کې چې د دوړو نه پس واقع وي او دغه اسم صلاحیت لري د هر یو د معمول د واقع کېدو. یو دویم نمبر دی کې موږ صورتونه بیان کړیو څلور. کله دواړه د فاعل تقاضا کوي ضربني واکرمني زید، دواړه د مفعول تقاضا کوي ضربت واکرمت زیدا. اول فعل د فاعل تقاضا کوي دویم د مفعول ضربني واکرمت زیدا. اول د مفعول دویم د فاعل ضربت واکرمني زید ورسېدلې پی دوا. دریم نمبر هم اختلاف بیان کړو د اولا او د غیر اولا. نو بصرین وی عمل به فعل ثانی ته ورکو او کوفین وی عمل به فعل اول ته ورکو. څلورم نمبر کې مجموعي تور څلور مباحث کنه نو څلورم نمبر باس کې وس تفصیل لې تفصیل نمخ کې ذهن کې کینه وای د قطعی تنازع لپاره درې صورت دي. یو حذف او بل ضمیر راوړل او بل اظهار کول. دغه درې دي کنه. راځي موږ د بصرین د مذهب موافق فعل ثانی ته عمل ورکو. نو فعل اول چې د دې درې صورت جوړیږي. کچره موږ عمل ورکو فعل ثانی ته، فعل اول د فاعل تقاضا کوله یو صورت، فعل اول د مفعول تقاضا کوله فعل قلوبنا نو دو صورته، فعل اول د مفعول تقاضا کوله او فعل قلوبنا هم درې صورت شو. دا څه ده کنه. نو کچره موږ فعل ثانی ته عمل ورکو، فعل اول تقاضا د فاعل کوله، نو اوس حکم دا دی چې ضمیر براوړو فعل اول لپاره، ځکه حسب منه دی او اظهار شنی دی. نو ضمیر براوړو او د هغه اسم ظاهر کم چې د فعل ثانی معمول جوړ کو دغه به موافق وي. تذکیر تانیث افراد تسنیه جمع کی. ضربني واكرمني زيد، ضرباني واكرمني الزيداني، ضربوني واكرمني الزيدون ورسېدلې په. دویم صورت فعل ثانی ته عمل ورکو، فعل اول تقاضا کوله د مفعول او د فاعل قلوبنا نو. اوس حکم دار چې فعل اول کې با معمول حذف ومنو. ضربت واکرمت زیدن هم د اکرمتو لپاره معمول کو او ضربت ولا حذف شو. ځکه که اظهار کو شنید او که ازمار کو ازمار قبل ذکر دی او دا خو مفعول کې صحیح نه دی. دا څه ده کنه. دریم نمبر فعل او ثانی لم عمل ورکو، فعل اول تقاضا مفعول کوله فعل قلوبنا د قطع تنازع په درې صورتونو کې بدل ته اظهار کو. ازمار چیرې منه د ازمار قبل ذکر دی، حذف افعال قلوب د یو مفعول منه دی، بس اظهار بکونو. رسې به څنګه مثال یو حسبني وحسبت زيدا منطلقا، حسبني منطلقا وحسبته منطلقا باب کې رو باسو.
او کشری من مذهب د کوفیین غوړه کو عملا فعل اول لور کو فعل ثانی چې د مصدر تقاضی کوي یا به فاعل تقاضا کوي یا به د مفعول تقاضا کوي د افعال قلوب نه بنوي او یا به د مفعول تقاضا کوي د افعال قلوب نه بوي کشری د فاعل تقاضا کوله فعل ثانی عملا فعل اول لور کو نو وس به د قطع تنازع بدریو صورتونو کې اظهار ضمیر براوړو ضربني واکرمني زیدونم د ضربني د بارک واکرمني کوم ضمیر ومنلو دغه شان ضربني واکرماني الزیدانی ضربني واکرموني الزیدون رسی به دویم صورت فعل اول لم عمل ور کړي فعل ثانی تقاضا ده مفعول کوي او د افعال قلوب نه دي دلته دو جایز دي حذف هم جایز دي اظهار هم جایز دي ازمار هم جایز دي حذف ازمار ضربت واکرمت زیدن دا ضربتو شو نو اکرمتم ویل شي حذف وکي او اکرمتهم ویل شي هم ویلو کنه دریم فعل اول تمامل ورکړي فعل ثانی تقاضا ده مفعول کوي افعال قلوب نه دي ندلته بسر د قطع تنازع دریم صورت اظهار حسبني وحسبت زيدا منطلقا ای مثالو کنه رسی بدی باندې ختم شو دا خبره به د مفعول ما لم يسمى فاعله بیان پنځه باسب کی اول تعریف كل مفعول هرغه مفعول ته ویل کیږي یو حذف فاعله شفاعل حذف شوی دوا او دریم وقيم هو مقامه او دغه مفعول په ځای د فاعل باندې ولاړ وي درې اجزا بکی او دویم نمبر د شرط بیان یو شرط دا چې صيغه د معلوم با مجهول ته متغیر شوی الى فعل ويفعل موږ ویلو چاته صيغه د معلوم با مجهول ته متغیر شوی یعنی صيغه د مجهول بوي ښا فعل مجهول نه پس راځي دریم نمبر به څوک نائب فاعل نه واقع کیږي د فاعل بځې نشرات لله نو د باب د علمتو چې دوه مفعول غواړي دا غي مفعول ثانی او د باب د علمتو چې درې مفعول غواړي دا غي مفعول ثالث او مفعول معه او مفعول له دا څلور وړه بځې د نائب فاعل باندې دا بځې د فاعل باندې نشرات له نائب فاعل نه جوړيږي وجوهات به نشوي کنه اوس خو خلاصه ده درې څلورم نمبر با سم دا ویلو چې کله مفعول به او نور مفاعل ټول به شریک راشي نو به نائب فاعل څوک جوړو د فاعل بځې به څوک جوړو نو موږ ویلو تعین به د مفعول به کو یعنی مفعول به به نائب فاعل جوړو نسی وکنه ضرب زيد يوم الجمعة امام الامير ضربا شديدا څو باسه شو خدا یو ټوکړه ور سره پاتې راو کوم مفعول به نه به ټول برابر دي پنځم باس دا چې باب د اعطیتو کې مفعول اول او ثانی دواړه نائب فاعل جوړې دي چې خو اول بهتره دی د ثانی نه دا قسم کړی و به د مبتدا دو مرفوعات تیر شو دریم څلورم پنځم مرفوع مبتدا قسم اول ثانی او خبر ناول د مبتدا تعریف هغه اسم تویل کیږي عوامل لفظیه نه خالی وي او مسند الیه وي د درې اجزای تعریف کیو به د مبتدا قسم ثانی تعریف داغه صفتی صيغه تویل کیږي یو جز چې پس د حرف نفی یا استفهام نه واقع وي دوا اسم ظاهر طرف ور کړی درې اجزا نام ویلو به دې کې صورتونه صاحب د کافی جوړ کړیو اشاره او تکلی وزین ظاهری تور ذکر کړیو کچری دواړه مفرد او مبتدا قسم ثانی اول دواړه شي کیږي زید قام کی زید مبتدا قسم اول هم صحیح کیږي او ثانی هم صحیح کیږي چې کله په افراد کې مطابقت او دواړه صحیح کیږي
او که په تسنیه او جمع کې مطابقت فعل مبتدا قسم اول صحیح کیږي ثانی صحیح کیږي الزیدان قائمان الزیدون قائمون کې سره مبتدا قسم اول صحیح کیږي زیدان مبتدا قسم اول قائمان دا خبر دی رسی به او که صيغه د صفت دا مفرده وا الکه مثال مورانی ویلو اول مثال لك اقائم زيد چې دواړه مفرد کې مطابق وي او دویم مثال اقائمان الزيدان یا قائمون الزيدون صحیح شو سلم الټه ویلو دریم صيغه د صفت مفرد وي دغه اسم ظاهر تسنیه جمعي یعنی مطابقت نوي اقائم الزيدان یا قائم الزيدون دلته متراق اسم ثاني صحیح کیږي اول نه صحیح کیږي او څلورم صورت د فرضیو چې صيغه د صفت تسنیه یا جمعي او اسم ظاهر مفرد وي دا یو نه صحیح کیږي بهم د خبر تعریف کړو هغه اسم ته ویل کیږي چې عوامل لفظیونه به خالی وي مسند بوي او د صفت مذکوره یعنی مبتدا قسم ثانی سره به مغایر وي راځي به بهم د دې ولس قواعد ذکر کړیو اوله قاعده به کې دا و چې اصل دارا چې مبتدا به مقدمه دویمه قاعده دا و اصل دارا مبتدا دی معرفه وی راجح ده حق مبتدا نکره او تخصیصی شوی یو اسم نکره او تخصیصی شوی به مبتدا واقع کیږي او تخصیص د باره شپږ صورتونه ذکر کړیو دا څه وکنه اول صورت یې څو چې تخصیص په صفت سره راغلی لکه والعبد مؤمن خير من مشرك او دویم نمبر چې د حمزه استفهام د ام متصله په مقابل کې راغلی رجل فی الدار ام امرا او دریم نکره تحت النفي واقع وي او څلورم نمبر چې صفت سره تخصیص راغلی خدا راغلی لک بدل شر احر زانب او پنځم نمبر چې تقدیم د خبر په وجه تخصیص راغلی فی الدار رجل او شپږم نمبر سلام علیک او کنه چې هغه اصل کې د فعل نه اسم جوړ شوی رسې بدی معنی خجی دو قاعده شولې درېمه قاعده دا چې کله کله خبر جمله واقع کیږي کاغه اسمیه وي او که فعلیه وي او که ظرفیه وي خودم رده دي کې با عائد ضروری وي او دا عائد کله ضمیر وي او دا عائد کله الف لام ویل امر رجل او دا عائد کله اسم ظاهر په زید ضمیر وي الحاقه ملحقه او کله دا عائد تفسیر وي قل هو الله احد دا سوا څلورمه قاعده کشر خبر ظرف نو مفتابه رای راجح رای د بسرین او دا مؤول بالجمله وی یعنی متعلق بفعل پوری جوړو زید فی الدار زید مثلا ثبت فی الدار بوایو استقر فی الدار بوایو دا څه ده کنه مؤول بالجمله معنی فعل سره متعلق کو اسم سره څنګه کوفین وای څلور پنځم نمبر څلور زینو کې تقدیم د مبتدا وجوبی دی اول کله چې مبتدا مالو صدر الكلام هغه معنی باندې مشتمل کوم چې صدارت کلام غواړي من ابوکا او دویم نمبر کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي وي زید ابوکا آدم ابونا وغيرها زید المنطلق سید غم ټکو او دریم دواړه متساوي وي نفس تخصیص کې نه افضل مني افضل منك او څلورم دا خبر او کان فعل له فعل وي د مبتدا نه بار زید قام الګ پويږي بوج خونه دي دې کې تقدیم د مبتدا وجوبي دي څلور زینو کې تقدیم د خبر وجوبي دي کله چې خبر مشتمل وي مال او صدر الكلام باندې ما هغه معنی باندې چې صدارت کلام غواړي
دویم کله چې په مبتدا کې د خبر د متعلق ضمیر وي لکه څنګه زبر علی التمرتی مثلها زبدا او دریم چې تقدیم د خبر مصحح وي د مبتدا د بار فی الدار رجلن دا اصل کې دویم وکنه صحیح شو دا درې شو مجموعي تور څلورم دا خبر واقع شوی د ان د اسم او د خبر مجموعي د پاره یعنی ان سره د اسم او د خبر نه مبتدا وي او دا خبر د غینه خبر واقع شوی دا څه ده کنه په دې څلور ځایونو کې تقدیم د خبر وجوبي دي څو قاعده شولې پنځه شپږمه قاعده کله کله خبر متعدد هم راځي عاقل زید عاقل بالغ او به کله حرف عطف سره کله بغیر د حرف عطف نه قسم کړي و وم نمبر چې د مبتدا په خبر باندې بعضی صورتونو کې فا راوړل دا جایز دي او دا ال چې کله مبتدا متضمن وي معنی د شرط لره نو خبر باندې فا راوړل جایز وي او دې لپاره تقریبا اته صورتونه دي اته محلونه دي اول کله چې مبتدا اسم موصول وي سله فعل وي او دیم کله چې مبتدا اسم موصول وي سله ظرف وي او دریم کله چې مبتدا اسم موصوف وي او صفت موصول وي او دغه سله فعل وي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مثال ترشو او څلورم کله چې مبتدا اسم موصوف وي صفت موصول وي او دغه موصول سله ظرف وي الرجل الذي في الدار فله درهم سلور شو پنځم کله چې مبتدا نکره وي صفت فعل وي شپږم کله چې مبتدا نکره وي او صفت ظرف وي او وم نمبر کله چې مبتدا مضاف وي نکره ته داسې نکره ته چې داغي صفت دا فعل وي اتم نمبر کله چې مبتدا نکره وي کله چې مبتدا مضاف وي نکره ته داسې نکره ته چې داغي صفت دا ظرف وي نو دا اته صورتونه دي د دې خبر کې فا راوړل دا جایز شو نو دا ومه قاعده اتمه قاعده لیت ولعل د دې خبر کې فا راوړل صحیح نه دي مانعانه نهمه قاعده کله کله مبتدا او خبر حذفيږي چې سره قرینه موجوده وي او صد مسد نه وي د مبتدا مثال لك الهلال والله هذا الهلال او د خبر مثال خرجت فإذا السبع لسمه قاعده کله کله خبر حسبي وجوبا فيما التزم في غيره فيما التزم في موضعه غيره پاغه ځکه چې د خبر په ځای باندې غیر راغلی دا څلور زین دي اول نمبر چې د خبر په ځای باندې جواب د لولا راغلی لولا زید لبس سره لکانه کذا شری اول نمبر دا چې جواب د لولا په ځای د خبر واقع شوی دویم نمبر ضرب زیدا قائم لولا دغه ترکیب خطیر شمول دین هرغه ترکیب مراد دی چې لولا خبر حذف فيه او جواب د لولا په ځای د خبر واقع شوی د سم ویلو کا او دویم ضربي زيدا قائما دي ترکیب نو غلغه ترکیب مراد دی چې مصدر وي صریحي یا تاویلی مضاف فی منصوب وي فاعل تا یا مفعول تا یا دوړو تا رسو ترنا حال راغلی دا قسم کړی وي او حال به په ځای د خبر قائم شوی او دریم مثال وضيعته نمخ څنګه كل رجل وضيعته دین ترکیب نارغه ترکیب مراد دی چې وو پکې چاغي کې خبر معطوف علیه وی وو په معنا د معوی او به معطوف علیه خبر حذف شي او به د معطوف په ځای د خبر باندې ودرېږي وضيعته دا څه وکانه او به دریم څلورم نمبر چې کله جواب قسم په ځای د خبر باندې راشي جواب قسم
په دې څلور ځایونو کې په ځای د خبر باندې چونکی صد مسد راغلی نو خبر حذف د خبر د وجوبي دی لس قیدې پوره شولې به بیان د حروف مشبہ بالفعل دا غي د خبر بیان دا غي د خبر سیده نو تعریف ورل کړو دا اسم تویل کیږي چې مسند وی پس ته داخلي دو د حروف مشبہ بالفعل د یو حرف نه د تعریف شو او دویم نمبر هم د دې حکم بیان کړو چې د حروف مشبہ بالفعل او د خبر حکم د مبتدا د خبر په شان دی البته تقدیم د خبر د مبتدا په مبتدا باندې سيو خو خبر د حروف مشبہ بالفعل چې د په اسم د حروف مشبہ بالفعل باندې تقدیم به نه سي کچره خبر د حروف مشبہ بالفعل ظرف به په اسم د حروف مشبہ بالفعل باندې مقدم کېدل شي به کله جوازي او کله وجوبي ورسې به خبره به ورپسې څوک ما ولا مشبہ لاین فی جنس د بار خبر چو دم مرفوعاتنا او تعریف یې څو دا اسم ته ویل کېږي مسند به بس د دخول نه لانا او دی مبارک ویلو بنو تمیم چې دای نه ثابتې یا ایمنین او یا ایمنی خو راوړینا به اخیره نمبر اسم دما ولا مشبہتین بلیسا تعریف ورل کړو دا اسم ته ویل کېږي چې مسند الیه پس دخول لماو یاد لانا ور سره ویلو ما چې دا مبتدا او معرفه او نکره دواړو باندې داخليږي ولا صرف نکره باندې او ور سره دا مسله بیان کړی و چې عمل پلا کې د لا عمل چیرې دا د کمزورې ده مشابهت کم دي د لیس سره نو عمل کمزورې ده رسې به کزین کې تاسو یو بیان نکو افعال ناقصه او اسم هم د مرفوعات نه بیان کو نو بعض خلک ویلي بس کاتب نه پاتې شوی او چا څه جواب کړو چا څه خو صحیح دار چې اشارتن غزي کړ شو کنه خبر د ما ولا اسم د ما ولا مشبہتین بلیسا چې کله د ما ولا د لیس سره مشابهت دا غو عمل د لیسم د غي کنه نو د لیس د مشابهت د وجنه هغه عمل کو خو معلومه شو د لیسم د عمل له ورسېدلې په